نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد. ملګرو، امید دی چې تاسو به ښه وئ. الله مو روغ جوړ ساته. مخکنۍ ورځو کې ملکنډ یونیورسټۍ کې یو پروګرام وشو د یونیورسټۍ په سطح باندې د پښتو کلچر په نوم باندې غالبا، او هغې کې استادانو شرکت وو او سټوډنټان وو، هلکان جینکۍ، او اتڼ وشو. او دا تاثر بیا وروستو خور شو چې لکه چا په اعتراض کړی نو دوی دا جوابونه کول چې لکه دا د پښتو کلچر دی. هم د دې پروګرام ټول په دې باندې و او د دې تاثر ظاهري خبره د دغه تللو، خو چې سوچ وکړي نو سړی حیران شي دې خبرې ته چې لکه اوس مطلب په اتڼ کې امن دی، په اتڼ سره به امن راځي، نو بیا خو موږ له پکار ده چې بس راوځو او که مشران دي، که مولیان دي، که قاریان دي، طالبان، تاجران، دکانداران، که زنانه دي او که کشران دي، نو ټول راوځو او په شریک اتڼ وکړو، نو کیدای شي چې امن راشي. موږ د امن خلاف نه یو، الله دې وکړي او الله دې دا بدامني ختمه کړي، خو دا تاثر ورکول چې لکه دا د پښتو کلچر دی، دا خبره غلطه ده. دا به تر سره منې. او بله دا چې که ته د خپل زړه نه هم تپوس وکړې، د خپل زړه به هم تا ته ووایي چې لکه په اسلام کې د دې خبرې پښتو کې به وي، پښتو کې وي کیدای شي، خو اسلام کې د دې خبرې ځای نشته. ګوره یو خبره تاسو ته زه کوم چې مونږ مولیان چې دا خبره کوو، نو مونږ د کتابونو نه، د قرآن او د سنت نه خبره کوو، او خلک مولیانو ته بیا بد رد وایي چې لکه دا دوی ولې داسې کوي. حالانکه اسلام خو صرف د مولیانو نه دی که نه، دا خو لکه څنګه زما دی دغه شانته ستا هم دی که نه. په دې خبره ځان پوهول پکار دی. نو دا خبره ځکه کوو چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله آخري خطبه ورکوله، الوداعي خطبه حجة الوداع کې، هغه ویلي وو چې جاهلیت دا واورئ، دا خبره وایي په غور سره اورئ، اعلی ټک استعمال کړی دی چې د جاهلیت نه دی، دا نن زما د قدمونو لاندې دی. نو مطلب یې دا دی چې لکه ټول رسم و رواج چې ستاسو د خوښې مطابق او ستاسو د خواهشات او د نفس او د اسلام خلاف دی، نو هغه نن ختم شول، د هغې اختتام وشو. نو دا پښتو کلچر چې کوم ته یادوي که نه، نو د 1400 کاله مخکې هغه خوږ پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغلی و ختم کړي دي. دا زما خبره نه ده او نه ده د ملا او نه د چا د مفتي پسې دا خبره تړه. د تا ته هغه چې د امت غمخوار پیغمبر هغه دا خبره کړې ده چې خپل نفس خواهشات او خپل د خوښې دین هغه ختم شو، کم آسماني دین دی، په هغې باندې ما عمل کیږي. نو دا خبره ما وکړه او بیا یې هم کوم چې د خپل زړه نه تپوس وکړه او تا ته به هم پته وي چې لکه دا شی په اسلام کې نشي کیدی. نو چې نشي کیدی، زمونږ هغه پښتو، مونږ په هغه پښتو څه کوو چې زمونږ د اسلام سره ډغره خوري، اسلام سره یې ټکر راځي. نو هغه پښتو معتبره ده، هغه پښتونتوب معتبر دی چې کوم موږ ته اسلام ښیي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.